13 هفته کې بیر ذوالفقار نقشبندي سے وفات شو. دا هغه نه په یوه شپه مخکې د هغوی یو بل نقشبندي یو لوی عالم هغه وفات شو او دا اوس نن پیر مختار الدین شاه صاحب وفات شو. نو پته نشته حالات دا ولې داسې لکه دا علما دا دونه لوی سرمایې لاړې په خدای یقین وکړه چې پیر مختار الدین شاه صاحب په قربوغه شریف کې د هغه خانقاه د هغه مریدان دونه په لکو خلکو د هغه سره تعلق او دا داسې خلک چې دوی صرف دا خلک بس الله سره تعلق جوړي. دعا به ورته کو الله رب العزت د هغې مغفرت کامله نصیب کړي. موږ ولا ختم وکړو کریم الله دا ختم ثواب د هغې روح ته ورسولی کړي. الله د هغې مغفرت نصیب کړي. کریم الله د هغوی چې څونه مریدان دي رشته داران دي د هغوی متعلقین دي صبر جمیل ورته نصیب کړي. د هغوی چې څونه سرمایه په دنیا پاتې ده کریم الله د کتابونو په صورت کې د مریدانو د شاګردانو په صورت کې د هغوی د خانقارو او د بچو په صورت کې کریم الله د هغوی دپاره دا صدقې جاریه وګرځولی کړي. دغه سرمایه د امت د هدایت ذریعه وګرځولی کړي. کریم الله د هغوی دا سفر کریم الله د هغوی دا سفر په مغفرت کامله سره وکړي. الله هغه جهان ښایسته کړي. ډېر خلک کریم الله دلته تا ته جوړولي دي تا سره تعلق پیدا کړی. کریم الله ته ورسره د رحم او د کرم معامله وکړي. کریم الله د رحم او د کرم معامله وکړي. او څونه چې دا مشایخ دنیا نه رخصت شو کریم الله د دوی دا رخصتي زموږ دپاره کریم الله د وبال ذریعه ونه ګرځولی کړي. کریم الله زموږ دپاره د وبال ذریعه ونه ګرځولی کړي. کریم الله ته زموږ نه راضي شي د ګناهونو نه وبچ کړي د نفرتونو نه وبچ کړي. کریم الله د عمومي ګناهونو الله زموږ حفاظت وکړي. په دې احادیثو باندې الله موږ ته عمل کولو توفیق نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله